بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کې سلور 50 نمبر صفحه راوړې تختی نمبر 4 حرکات. تختی نمبر 4 حرکات. قاری صاحب محترم د حرکاتو شروع د مخارجو په ترتیب باندې کړی ده. مخارج چې په کومه طریقه باندې علماء کرامو ذکر کړی دي او موږ تاسو ته بیان کړی دي حق ترتیب باندې قاری المقری محمد عمر علی صاحب دامت برکاتهم العالیه فقاعده حق القرآن مفصل کې د حرکاتو شروع کړی ده. د حرکاتو د شروع کېدو نه وړاندې په مخارجو کې چې د علماء کرامو کوم اختلاف دی هغه اختلاف بیانول ضروری دي چې هغه بیان شي او صحیح طریقې سره یاد شي. د مخارجو په تعداد کې د علماء کرامو څلور مذاهب دي. د مخارجو په تعداد کې د علماء کرامو څو مذاهب دي؟ څلور. اول مذهب هغه د محققین علماء کرامو دي. اول مذهب د محققین علماء کرامو دي او په محققین علماء کرامو کې علامه رضی رحمه الله او علامه ابو شامه رحمه الله دي. علامه رضی رحمه الله او علامه ابو شامه رحمه الله د دوی په نسبت باندې مخارج ټول یو کم دیشتي. د دوی په نسبت باندې مخارج ټول څومره دي؟ یو کم دیشتي. او دلیل دا وی چې مخارج یو کم درش ذکر دي چې د هر یو حرف د پر خپل خپل आवाज دي. د هر یو حرف د پر خپل خپل आवाज دي. هر یو حرف چې د خپل مخرج نه ادا کیږي نو هغه په خپل आवाज سره ادا کیږي. یعنی د هر یو حرف د پر ځان جدا جدا आवाज دي او هر یو حرف د خپل خپل مخرج نه ځان لروزي. وی دی وجنه مخارج ټول یو کم درشتي. حروف یو کم درشتي لکه مخارج یو کم درشو. او دویم مذهب پکې دا امام سیبوی رحمه الله دی. امام سیبوی رحمه الله فرمای چې ټول مخارج پالشتي. او امام سیبوی رحمه الله سره یو څو علماء کرام نور ملګری دي. علامه مکی ابن طالب رحمه الله او بل امام شاطبی رحمه الله دی او بل وسره علامه ابن حاجب رحمه الله دی. د دوی په نسبت باندې مخارج ټول شپاړس دي. د دوی په نسبت باندې مخارج ټول څومره لکه شپاړس دي. دوی ته جوفدهن مخرج کټ کړی دی. د امام شیبوی رحمه الله او هغه سره چې کوم علماء کرام دي د هغوی مذهب دا دی چې الف مده د اقصی حلق نه ادا کیږي. الف مده د اقصی حلق نه ادا کیږي. د کوم نه چې ها او همزه ادا کیږي او یې مده یا مطلقه یا کاغه یې مدوي کاغه یې لینوي او کاغه یې متحرکه وي دا وی د جبه د درمیان او د بر تالون ادا کیږي. او وای متحرک یا ویلین یا وای مده یا مطلق واو کاغه وای مدوي کاغه و ویلینوي کاغه و متحرک دا وی د انضمام شفتین ادا کیږي. دریم نمبر مذهب پکې د امام فرار رحمه الله دی. دریم نمبر مذهب پکې د چا دی؟ د امام فرار رحمه الله دی. او امام فرار رحمه الله سره څلور علماء کرام نورم دي. امام قطرب رحمه الله، امام جرمی رحمه الله، امام درید رحمه الله او امام ابن کیسان رحمه الله. دا څلور علما د امام فرار رحمه الله سره دي. د دې مذهب دا دی چې ټول مخارج سورلستی. ټول مخارج څومره دي لکه سورلستی. د دوی په نسبت باندې جوفدهن مخرج څنګه چې امام سیبوی رحمه الله حذف کړی دی همدغه رنګ دویم د جوفدهن مخرج څه کړی دی؟ حذف کړی دی. او دویم د لام نون او را مخرج جدا جدا دی کنه. د لام جدا مخرج دی، د نون جدا مخرج دی او د را جدا مخرج دی. دوی د لام نون او را مخرج یو ځای کړی دی. دوی د لام نون او را مخرج څه کړی دی؟ یو ځای کړی دی. وی لام نون او را دا د یو مخرج نه ادا کیږي. او دلیل کې شروړي دلیل کې دا قاعده وی لکمال القرب. لکمال القرب نو د دې درو حروف مخرج
یو بل ته قریب دی د دې دریو حروف مخرج الکه شه دی یو بل ته قریب دی یو بل ته نږدې دی وی دی وجه نه دا دریو حروف د یو مخرج نه ادا کیږي نو د دوی په نسبت باندې مخارج ټول شورلش دي د دوی په نسبت باندې مخارج ټول څومره دي لکه شورلش دي یاد بشي څلورم نمبر مذهب پکې د امام خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله دی د په نسبت باندې مخارج ټول اولش دي د په نسبت باندې مخارج ټول څومره دي لکه اولش دي او اکثر جمهور قرای کرام هغه د امام خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله سره شدي ملګری دي لکه څنګه چې علامه جزری رحمه الله فرمایي چې مخارج ولش دي مخارج څومره ولش دي نو اغم د امام خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله قول شکړه دي ورا کړی دي هغه له ترجیح ورا کړی دا او د امام خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله قول او مذهب الک مختار دي شدي غره قول دی علماء خوښ کړی دي نو څلور مذاهب په مخارجو کې شو مخارجو په تعداد کې شو مذاهب دي څلور اول مذهب پکې د محققین علماء کرامو دي د هغوی په نسبت باندې مخارج ټول یو کم دي د هغوی په نسبت باندې مخارج ټول څومره دي یو کم دي دویم مذهب پکې د امام شیبوی رحمه الله دی د امام شیبوی رحمه الله په نسبت باندې مخارج شپاړس دي د امام شیبوی رحمه الله په نسبت باندې مخارج ټول څومره دي شپاړس دي او دریم نت پکې د امام فرار رحمه الله دی د امام فرار رحمه الله په نسبت باندې مخارج شورلس دي د امام فرار رحمه الله په نسبت باندې مخارج ټول څومره دي شورلس دي او څلورم نمبر مذهب پکې د امام خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله دی چې دا مختار او غوره قول د علماء کرامو دی بلکې اکثر جمهور قرای کرام د سره شدي په دې مذهب کې شریک دي د په نسبت باندې مخارج ټول ولش دي د په نسبت باندې مخارج ټول څومره دي ولش دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن